او د مال په جداوالي کې 15 دا ګټې دي، یعنی د په جمع کولو کې د هغې په خپل سینې سره په لګولو کې 15 نقصانات دي چې کوم دا مخکې تیر شو. خو په لرې کولو کې چې د ځان نه لرې کې هغه محبت ورسره سیوانه کې ډېر زیات والا په د خپل سینه کې په د خپل زړه کې دا ځای ورنه کې، نو بیا به ته د 15 قسمه ګټې کېږي. اول نمبر دا چې راحت به د نفس وي، یعنې زړه به د په ارام وي، بېغمه ژوند به بس مړه لږې غونډه کېږوټه چې به دا وخت هم پې پاس شي. دومره به سوچونه او فکرونه دا نه کړي چې دومره د ځان په مشقت کې اچولی وي. او دویم نمبر دا چې د رب العزت ذکر ته به پکې وزګارې، یعنې چې کله د اذان وشي د مونځ ټایم شي ته به راشه مړه بس هسې به دا لږې غونډه کې دا ډېر شی دی، دومره په وخت چلیږي، وخت په پاس کېږي، راشه د رب العزت امر رالی مونځ اودس وکړه. ځکه هلته د ده مینه ورسره نه وي، بس چې دا دومره دی بس دا ډېرې دي، نو رب العزت امر چې راشي بیا دی هغې طرف ته متوجه شي. او بل والامن من سالبه وسارقه، بل دی په امن کې وي د څه نه، د تښتېدونکي نه او د سارق نه، یعنی چې کوم غلا دي کوم ډاکې دي دی د هغې سره سوچ هم نه کوي. غلان ډاکوان چاله راځي؟ غلان ډاکوان خو هغه چاله راځي چې مال جمع کوي، غلانو ته پته چې د سره سم مال پروت دی. خو چې یو انسان غریب وي نو هغه ته غلان څه وایي؟ بس غلان خو به وایي چې د دې غریب خو ځان له به دومره ګټي چې وخت پې پاس کوي، نو هغه خوا ته نه راځي. او بل دا چې وقت اکتساب اسم الکریم لنفسه، خپل ځان باندې د کریم نوم کیدي، یعنی د ښه سړي نوم ځان باندې کیدي چې خلک وایي مړ دا ښه سړی دی، بس خپل مونځ او دس کوي، خپل روزګار کوي او دومره سره